وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الله. د صورت جوړولو باره کې خو ډېر حدیث دي چې دا ناجایز دي او باقاعده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کار باندې ډېر انتهایی سختی یا پابندی لګولې ده. د دې جوړول ټیک نه دي. دلته معنی کې فرق ده. یو هغه صورتونه دي چې هغه باقاعده صورت جوړ شي، لکه باډي جوړ شي باقاعده، چې هغه د بت په صورت باندې څنګه چې د بوتان دي یې خودل کېږي. ته څه وایي په پښتو یا اردو کې ورته دا کومه چې دا ډانچه جوړ شي، دا بت جوړ شي، مجسمه جوړ شي، دا خو په هر صورت کې ناجایز دي، حرام دي. که خپل کوي او که ټیچر دی او که استاد دی او که بل څه دی قبل څه، لکه مثلا خټې نه سړی بوت جوړ کی، شکل جوړ کی د سړی یا د سپي یا د وغیره وغیره د نور شي، دا خو یقینا حرام دي. دویم نمبر سندریانی دي، دا خو جایز دي، بال ونه درخت وغیره. دا د سليمان علیه السلام په دی واقعي کې هم شته قرآن کریم کې تماثیل، نو دا کولی شي، ښه خبرم ده او دا یو فنم ده، پکارم ده، خوبصورتی د پاره هم او د هغه د پاره هم، دا د الله تعالی د کائنات خوبصورتی هم ده او کولم پکار. دریمه او اهمه خبره دا ده چې په دې تصویر چې کومګه په دې بورډونو باندې یا په دې ټي وي باندې یا په دې موبایل باندې ګورو، آیا دا د صورت کم چې سوره لفظ دی په عربی کې صاد واو ر ه، آیا دا د هغې مصداق دی او کنه دی؟ دې کې اختلاف دی د علماو، دې کې اختلاف دی. بعض علما وایي چې دا عکس مطلب دی چې دا صرف د آینه په شان ته د صورت ته، لکه آینه کې چې ګوري نو آینه کې مخ کاری، نو څنګه خو بوت نشي ویلې ته ورته کنه. آینه کې ته ځان ته ودرېږه نو ته مخ کاری، هغه ته بوت نشي ویلې. ها هغه ته عکس یا د دې هغه سایه یا دا ورته ویل شي، ځکه چې هغه صورت خو نه وي. هغه د کرنګي د دا معنی چې چا کړی دا، نو د تصویرونو یا د ټي وي یا د دې طریقې سره د دعوت ورکولو وغیرہ د دې اجازت هم ورکړل. دې سره یو بل دلیل هم ده. هغه دلیل دا چې دا پوره تصویر نه ده، یعنی په کار چې پوره تصویر نه ده، یا سر د خپې نشته یا خپې دې سر نشته وغیرہ وغیرہ، یا لکه څنګه درس کوي نو صرف د نیم پورې ښکاری. دا دې سره یو جواز دی د دې سره څوک چې دا خبره یادای. خو دا بل خبره ور سره اهمه ده چې د دې مثال د کم چې په موبایلو کې په ټي وي کې وغیرہ کې راځي، دا د صورت هغه شکل نه ده چې هغه مجسمه ده یا تعظیمی کیږي او یا عبادت کیږي او یا د الله په مقابله کې د بت پرستی ذریعہ جوړ شي. نو دا د دې بنیاد باندې جواز ورکړي. د کې به یو خبره ده چې هغه تصویرونه د عمدي صورت کې، لکه کوم چې د فریمونو کې مونږ ولګو، د پلار د نیکه د غرونو د خویندو د مردگانو یا د خپلوانو وغیرہ، دا یو لار جوړی د تعظیم لار جوړیږي. زما پلار ډېر ښه سړی او نیک سړی او نیکم یو ښه سړی او بزرګ سړی، نو سبا ودی ته مخکې بل څوک به راځي، لکه د اندوان څنګه کوي، هغه بت ته ورځي، سلام ورته کوي، څه ورته کوي وغیرہ. نو دا یو تصور د دینه جوړیږي. د هغې وجنه فضول ویستل تصویرونه، فضول لګول تصویرونه، دا کار کا په دې کې را نشي هم، نو دا کم از کم فضول خرچي یا په فضولیات او عباسیاتو کې راځي او یو لار کولوي د غسړي د تعظیم یا د عزت. نو دی وجنه پاره کې هم پابندي پکار ده او سختی پکار ده، پکې پکار ده چې نه. او بیا هغه ځکه به منځ کول هم ټیک نه دي، لکه چې د صورت یو شکل خوده. دا دریامه یا څلورمه خبره شو. بل خبره دا چې اوس دا د جاندار شکل د نور جوړول، لکه مثلا استاد کتاب کې توتی هم ده، فلانه ده، فلانه ده، پکاره چې د دې شکل د هغه صورت نه ور کوي چې کم کې باقاعده سترګې، خوله، پوزه وغیرہ راځي. ها دانچه د توتی چولې شي، لکه څنګه چې مثلا توتی د مخو کې ده او سره ده او بیا داسې باډي ده، داسې جوړ کړی ده، هغه کې داسې واضح شکل نه وي، واضح شکل نه وي یا واضح صورت نه وي د سړی وغیرہ، اسې د هغې سر، خپې، لاسونه وغیرہ د هغې د پوهې دپاره، د تعلیم او د تعلم دپاره همدا کرنګ، لکه څنګه چې موږ په د ټي وي باندې یا په دې موبایلونو باندې یا درس او تدریس سره کوو، د هغه بنیاد باندې هغه دپاره د هغې باریکي کې ورتلل یا د هغې تعظیم کول، د هغه بنیادونه نه دي، نه هغه بنیادونه دي او نه هغه ورته پکار دي، نه هغه پکار دي. نو دا زموږ طرف نه ده، باقي علم الله تعالی سره ده. دین علاوه عام حالتونو کې، عامه کې احتیاط پکار ده.
پکار دي چې کوم خبرونه موږ رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې کړیو یا دغه بدی بیان کړی دا دغه که هر صورت وی غنه دي پکار هغه وجدا چې لار کم از کم کلاوي لار کم د دې ما سره ډېر مثالونه دي تاسو ته مثال د پوی د پاره درکم بیا تاسو د ټولې خبرې باندې هم پويږئ لکه مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله زموږ تاسو ټول امام دي زموږ امامان دي دا ټول امام بخاری امام ابن تیمیه او وغیرہ تر اخر نن ورځې پورې هغه د مخصوص قبر تطلو ته معمولی غونته نرمي خودلې ده اگر کا ډېر معمولی ده خو هغه مخصوص قبر ته د تلو هغه معمولی غونته اجازت ورو ډېر شو چې نن قبر پرستی یا بریلیان زموږ کوم چې کم دی د خلکو باقاعده د قبر پرستی لوی ذریعہ کولاوي شوی دا چې مکه سے بند پاتې وای څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بند کړی وای کمهغه سے بند پاتې دا لري نه کولاوي دي او د دې یو بل مثال هم در کوم لکه ریل گاډي روان دي دلته ریل گاډي د پټلۍ نه یو سوتر او خوځیدو نو دلته خو سوتر د ډېر معمولی خبره سړی دا غلطي معاف کی خدا چې مخ کې لاړ شي یو 10 میله یو 10 میله نو دا بیا په سوترو باندې دا په میلونو بیا په 100 میلونو باندې د دې لار بیا بدل شي هم ځکه الله تعالی قران کې فرمایي ضلالا بعیدا لری گمراهی ان دا لار دومره لری لاړو چې واپس راتلم ګران دي دا دومره تفصیل سره خبره په دې بنیاد باندې وکړه چې کله کله معمولی شي ته اجازت ورکول خلک هغه نه فائدہ واخلي بیا هغه د غټ گمراهی لارې کولاوي کی الله دې موږ تاسو د داسې حالاتو نه بچ کی او الله تعالی دې موږ هر هغه کار نه بچ کی چې هغه د ګناه ذریعہ وي